بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو امید ساتم چې تاسو به ټیک ټاک یې. کتونکو دغه ویډیو د سره ضرور شیر کې ځکه چې د یو ورور پاکستان ته د راتګ سوال دی او د یو بچو سهاره ده او په خصوصي توګه دوبۍ د ملګرو دپاره، د مسافرو دپاره، د شتمنو دپاره، د خدمتګارو دپاره او دوبۍ کې چې کوم خلکه خدمت کوي نو د هغوی دپاره دا یو امتحان خو هم دی. ما سره چې دا کومه خور ناسته ده د دې خور ساختن یعنې خاوند دی 4 کاله مخکې دوبۍ ته تلو. 2 کاله چې کله پوره شو نو پاکستان ته راته. د هغه ساجد محمود نامه ده خو هغه لږ ساده و. د هغه نه موبایل رک شوی دی. دا موبایل غوره ډېره ښه میخه خو د مسافرو نه چېرته موبایل رک شوي وي نو پوري چې کوم دی نو رپورټ درج کوي چې یاره زما نه په پلانکي تاریخ په دې علاقه کې موبایل رک شو. نو دې ساجد محمود چې کوم دی موبایل ته رک شوی دی نو د رپورټ نه دی کړی. هغه موبایل چې هر چا مونتلی دی د هغې نه غلطه پیدا اخیستې ده، په هغې یې کالس کړي دي، په هغې واردات شوي دي. کله چې 2 کاله پس دی پاکستان ته راته نو هلته کې ګیر شوي دي، د هغه نه پاسپورټ چې کوم دی هغه ضبط شوي دي، د هغه نه شناختي کارډ اخیستی شوي دي. هغه ته یې چې ستا په دې موبایل باندې واردات شوي ته پاکستان ته نشي تللی. دا 2 کاله چې کوم دی دا ابس په دوبۍ کې هغه تېرې کړې، روزګار یې نشته، دوی ته 1 روپۍ نه رالیږي. خو په کلي علاقه کې دا د کاکا صاحب نوخار اوسېدونکي دي، خو په کلي علاقه کې اوس چا کومک وکړو نو ویې که او خو ویې نه که نو ونه شو. هغه پلار هلته کې ځوړن هلته کې دي او دا خور چې کومه نو دلته کې پریشانه در په در خورې په سر، کله یو ته مینت کله بل ته مینت. کله چې زما سره رابطو شوه نو ما ورته چې دغه خل دی چې وښایو هغه مسافرو ته کوم چې په دوبۍ کې میشته دي ژوند کوي. د پاکستان سفارتخانې نه خو هم دغه غوښتنه کوو. اول ته په دوبۍ کې چې کوم د پاکستان سفارتخانه ده نو هغوی نه هم دغه غوښتنه کوو چې دې کې د انکوایري وشي. دغه موبایل چې کوم دی د هغه نه رک شوی دی، هغه په دوبۍ کې مزدوري کوله کوم ځای کې واردات وکړل. میں پاکستانی سفارتخانے سے وہ پاکستان میں ہوں یا دوبئی میں جو سفارتخانہ ہے ان سے التجا کرتا ہوں، مطالبہ کرتا ہوں میرے ساتھ جو یہ بہن بیٹھی ہیں اس بہن کے شوہر وہاں پہ پابند ہے. ایسا نہیں کہ وہ جیل میں ہے یا اس پہ کوئی اور پابندی ہے. اس سے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ ضبط کیے جا چکا ہے. وجہ کیا ہے کہ ان سے ایک موبائل گم ہو گیا تھا اور اس موبائل پہ کسی نے واردات کی ہیں. اس واردات کی سزا میں وہ مزدور، وہ سادہ عاجز بندہ، اس بہن کی شوہر، 2 بچوں کے والد وہ سزا بھگت رہا ہے اور وہاں پہ ان کی ابھی کوئی مزدوری نہیں ہے. ایک ٹھیکیدار کے ساتھ وہ ہے، اس نے رہائش کے لیے جگہ دیے اور کھانا پینا دے رہے. مزید ایسا کوئی وہ نہیں کماتا کہ اپنی بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، گھر کے لیے خرچہ بیچ دیں. تو اس میں اپنا ایک کوشش کری. خور دا تو چې 4 کاله مخکې ستاسو دا خاوند دوبۍ ته لاړه، 2 کاله پس دی راته د ده په موبایل باندې واردات وشو. ستا د خبرو مطابق چې کوم دی د ده نه موبایل رک شوی نو دا واردات په پاکستان کې وشو که نه دلته شوي دي؟ نه چې دا هلته دوبۍ کې دی چې بیا هغه ویزه رینیو کول هغه ټایم کې دی ته پته ولګېده که نه چې ایو ته باندې خو کیس دی، دا سیم چې کوم دی نو دا استعمال شوی دی. نو ده ورته دا خو ما تقریبا ډېر وخت وسو چې رک شوی، خو ما فکر نه دی کړی چې آیا دا مسله به جوړېږي. نو بس دی په هغې کې اوس دغه دی پاسپورټ ونه یې ضبط کړی دی او آی ډي کارډ یې ورسره دی. دې وجې نه راتلی هم نه شي، مونږ هم پریشانه یو. نو نور د مونږ پوښتنه نه داسې. ښه کتونکو په دې باندې به دوبۍ د هغه نمبر وي، موږ به پرې د هغوی نمبر چې کوم دی نو په دې باندې اچو. خو دا ورته ووایه چې اوس هغه څه وایي؟ اوس هغه خو راځي ډېر زیات پریشانه دی، خو چې دغه پاسپورټ ورته میلاو شي او دغه آی ډي کارډ هم نشته که نه جي. تاسو له خرچه رالیږي؟ نه جي خرچه خو 2 کاله وشي، بلکل 1 روپۍ نه، ځکه چې هغه کار شته دی نه. رابطه مو ورسره کېږي؟ جي داسې په
واتساپ کله نه کله رابطه کېږي. هغه وایي چې زه هلته مزدوري نه کوم. نه چې مزدوري خو هغه کوي خو هغه ته اوس میلاویږي نه. مطلب نو د 2 کالو کې هغه ته مزدوري میلاو نه شوه. دغه د کوم ټیکېدار څه چې ده ته کله نه کله چې کار میلاو شي نو وکړي، مطلب صرف رهایش یې ورکړی دی. ظاهره ده چې خپله خرچه پیل ته وکړي. هلته به څه ګزاره چلېږي. موږ ته خو بلکل څه نه دي راسي. تاسو د کاکا صاحب اوسېدونکي یې، ستاسو ګټه وټه څه ده؟ ما جي بس دا تقریبا 1.5 کال شو زه دلته راغلی یم او کاکا صاحب کې مطلب اوسېدونکی مې یم، خو راغلی یم دلته ځکه چې خرچه مرچه بلکل دغه دا یو نیم مور پلار کره اوسېږي؟ نه چې مور پلار مې هم نشته، وروڼه خویندې مې هم نشته. نه د وروڼه خویندې شته، نه د مور پلار شته، بچي دې څو دي؟ 2 ماشومان مې دي. ها نو بس دا یو بل څخه دې خو لږ ډېر مدد وکړي، خو په هغې باندې بلکل مطلب ټایم نه پاس کېږي. خو مونږ یو چې اوس دی په څه طریقه راشي چې که ماشومان هم ډېر پریشانه دي. څو ماشومان دي؟ 2 ماشومان دي. تا چا سره رابطه کړې دی کې پرویز خټک صاحب له به ورغلی وی داسې؟ نه چې ما بس چا سره رابطه مطلب ما ډېرو کسانو ته ویلو خو چا سره داسې دغه نه دی کړی. دلته راته تاسو چا یاد کړئ نو دلته بیا راغلم. اوس لکه ته وایې چې هلته کې څه خرچه وي چې هلته پې وکیل ونیسي. چې وکیل ونیسي نو د کیس به دغه شي انشاءالله. د سره داسې ثبوت یې سره نشته، خو لکه مطلب دا چې د سره وکیل ته هم پیسې نشته چې دی وکیل ونیسي کیس. ښه په دې ویډیو چې ستا د خاوند دا کوم نمبر ورکو نو دا کلاو دی، هغه سره خلک خبرې کولی شي؟ او دا کلاو دی. صحیح. دا په واتساپ دی صرف رابطه کولی شي ورسره. او ستاسو موبایل نمبر څه دی؟ جی ما 0323 99 88 920. بیا ووایې. 0323 99 88 920 دا ما نمبر دی. ښه کتونکو دې کې 2 خبرې دي. یو خو ساجد محمود پاکستان ته راوستل دي، هغه سره هم رابطه کولی شي، د دې خورکۍ سره هم رابطه کولی شي، او نور مزید څه ډیټیل وي نام ته یې اخیستی شي. دویمه دا ده چې دې خورکۍ سره هم مالي مرسته پکار ده. ماشومان دي یې ناجوړه اوس ډېر زیات پریشاني وه. بس کله یو نکړ در خلک کله بل نه د هغوی دغه هم شروع بل پکې بس مونږ یو چې دغه ده دا کار وشي چې ده ته څه مسله حل شي، که د څو کسر داسې مدد وکړي چې دی راشي ورسې یا سره یو بوجۍ راوله دی له کتونکو دا ډېره سخته مسله ده. 4 کاله هغه بچو خپل پلار ونه لیده، 2 کاله چې کوم دی څه خرچه مرچه کېدله، بس ټیم تېرېده. د کاکا صاحب اوسېدونکي دغه خور خو دا 2 کاله دا په هغه څنګه تېرېږي؟ دا هغه ځای څه قانون دی؟ وکیل څونه خرچالي؟ دا به دوبۍ مسافرو ته پته وي. هغه مسافرو نه به زما دا غوښتنه وي چې هغوی دې کې دغه وکړي. خورې دا د تحریک لبیک لخوا زه تاسو له وچه سودا در کومه که نه، او ورسره چې کوم دی نه ماشومانو له تاله کپړې ښه صحیح ده. دې کې وچه سودا را چڼې بسکټ وغیره هم پکې دي، او دغه چې کوم دی نو دا هم دله درکړل د ډاکټر محمد شفیق صاحب لخوا. زمونږ هلته کې اویس روډ دی نو هغه مونږ سره بار بار دې باره کې رابطه کوله چې داسې یو خور ده ډېره پریشانه ده. نو ما ورته چې دغه زمونږ سره خو دغه یوه لار ده چې دنیا ته ښودی شو، مسافرو ته ښودی شو چې دې خور دا مسله څوک یې اوچتوي، څوک داسې فرشته راځي او په دې کې کار کوي. دوبۍ کې چې زمونږ څومره کتونکي دي ملګري دي نو دا ویډیو ورته شیر کړي. ماشوم واپسې چې ډېره زیاته بیماره شوه، هغه پلار یادوي که نه چې دا څه وجې ده چې نشي راتلی. ټولو پلاران دلته کې راځي. د هغې ماشومې څومره عمر دی؟ هغې تقریبا 8 کاله عمر دی. 8 کاله. او د دې بلې هغه 10 کالو دی. 10 کالو دی. ها 12 کاله د دې د واده وشو، 4 کاله پکې هغه په دوبۍ کې تېر کړل، او په 4 کې په 2 کالو کې خو به خرچه را لېږله که نه؟ جی مخکې لږ ډېر څه به چې کله کار به و لکه پوره کار نه ښودل وکړو، کله به و کله نه، نو بیا به دومره وه چې ټایم پاس کېدو. اوس خو هغه هم دې نشته. ګرانو کتونکو په دې ویډیو باندې ساجد محمود نمبر دی، د دوی نمبر دی پې، نو رابطه ورسره وکړئ. او زه د تحریک لبیک والا ډېره زیاته مننه کوم. دا د دې نوښار ده خور پکې خوم برخه ورسېده، ونډه ورسېدله په کپړو کې په دغه کې. د دې نه مجبوره خلک نور شته دی نه، ځکه چې وروڼه یې نشته، خویندې یې نشته، پلار یې نشته، مور یې نشته، څه روزګار یې نشته، او د دې د وینا مطابق چې دا 2 کاله موږ له خاوند سره لیږلي نه دي، او بس صرف دغه در په در منډې دا هغې خاوند دپاره وایي چې هغه په څه چل باندې راشي. ډېرو خلکو ته وي، خو دغه تاسو ته متعارف کړه، مخامخ هم کړه، ته ضرور په دې کې خپله منډه وخېده. ویډیو سره شیر کړئ. خوشحاله